أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ټول ناول خو زه د ټولو مشرانو ملګرو ډېر مشکور یم چې په شارټ نوټس باندې تاسو راغلئ او په دې میټینګ کې مو شرکت وکړو. د دې میټینګ مقصد چې کوم دی نو د دې امن افغان حوالې سره زموږ چې کوم 8 فروری باندې زموږ الیکشن را روان دی نو په هغې کې ستاسو کلیدي کردار دا دی چې د امن حوالې سره موږ مخکې میټینګ دې کې شوی دی چې ستاسو چې کوم رول دی نو هغه ډېر یو اهم رول دی په دې کې او اهم رول مطلب دا دی چې زموږ ضرورت پکې را نشي چې کوم یو اواز تللی دی چې یاره بره به الیکشن ښه نه کېږي او بدامني به راځي نو چې دغه اواز نه موږ بچ شو چې دا یو مثال جوړ شي د خټکنامې چې نه به وي داسې قسمه چې کوم اواز تللی دی غلط تللی دی یو نمونه به ورکوو انشاءالله چې داسې قسمه بدامني جوړه نه شي چې کوم ووټینګ دی چې هغه ښه طریقې سره وشي او چې کوم خلک دغه ماحول خرابول غواړي نو چې د هغې موږ د مخکې نه نشاندهي وشي او په هغه ټایم باندې چې کوم د هغې مخنیوي کېږي نو ستاسو پکې کردار دا وي چې فوراً به موږ ته اطلاع کوئ هغه ټایم سره که ستاسو انکیس د کنټرول نه وځي نو چې هغې له موږ بیا پوره په هغه ټایم باندې هغې کې کردار ادا کړو هغه سړی چې کوم وي هغه بدامني جوړوي چې هغه ورځ باندې بیا خپل کردار ته ورسو انشاءالله دغې حوالې سره دا میټینګ موږ منعقد کړی او که ستاسو ذهن کې څه آیډیا وي او زموږ نه څه پاتې وي نو چې هغه موږ خپل چې کومه زموږ پروګرام دی چې هغې کې ایډ کړو او هغې دپاره څه بل څه بیا بندوبست جوړ کړو نو ستاسو نه به هم وورو زموږ خو دغه خواست چې تاسو ته چې کوم الیکشن را روان دی نو هغه الله پاک پوره من وکړي او چې کوم ځای کې بدامني جوړېږي نو هغې کې به فوراً تاسو به چې کوم دی نو بحیثیت مشر او بحیثیت جرګه ځای د پارټۍ په بیس باندې به نه ځای چې یاره ګنې یو پارټي دی مثال یو مشر دی یو پارټۍ سره ولاړ دی بل پارټۍ سره ولاړ دی نه بس دغه کردار به دا وي چې هغه د امن فضا قایم وکړي موږ سره چې کوم دی نه خپله ډیوټي وکړي په دغه ورځ باندې ټوټل یو ورځ ده دومره څه خاص ډیوټي نه ده دا دومره تقریبونه موږ ځان دپاره کوو نو چې دا یو ورځ د امن دپاره وکړو نو زه ثواب هم پکې دی او چې امن قایم شي زمونږ چې کوم وروڼه دي چې یو بل ته نقصان ورنه کړي ځکه چې دا وټونه خو به تېر شي چې بیا د هغې نه هغه دښمني او بدامني جوړه شي نو هغه خو به پاتې وي او ستاسو چې کوم خلک دی هغه به د هغوی کور ته پاتې کېږي نو یو د ثواب کار هم دی او هسې هم زموږ ډیوټي هم ده خو زموږ په دې ډیوټۍ کې چې تاسو موږ سره دا کردار ادا کړئ نو بیا به زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده موږ خو به خپله ډیوټي کوو خو چونکې هغه ورځ به داسې وي چې ډېره زیاته بیزي ورځ به وي کېدای شي بعض ځایونو ته موږ اړونه رسو او ستاسو په ذریعه باندې به موږ هغه حل کوو چې که داسې وړه مسله راځي نو د هغې دپاره مثال زما ډیوټي په اکبرپوره کې مسله حالات خراب دي نو زه خو بیا دلته نه شم را رسېدی او تاسو به یې کوئ نو تاسو زموږ مټ هم یې سترګې هم یې غوږونه هم یې نو انشاءالله دغه کردار به تاسو ادا کوئ بقا چې کوم خلک داسې قسمه حالات خراب وي ستاسو د کنټرول نه وځي نو بیا موږ له چل راځي موږ بیا په خپله ژبه باندې پوهیو خو چې کم سے کم موږ وایو دا د علاقې خلک دی نو چې تاسو یې ډیل کوئ تاسو په اواز باندې به دا ښه خلک پوهېږي ستاسو په وینا باندې ستاسو په تنبیه باندې به دوی پوه شي که هغه وړه مسله هم وي نو هغه به زر حل کېږي بقا چې ستاسو څه سلا مشورې څه داسې ښه رایې نو هغه به موږ ځان سره واخلو چې زموږ په کار راشي. الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه ډي اس پي صاحب ته او تاسو ټولو مشرانو ته پخیر راغلی یم او ډي اس پي صاحب خبرې وکړي نو زما خو حق هم نه جوړېدو خو زه به تاسو نه یو امداد غواړم چې چونکې زه دلته به طور ایس ایچ او راغلی یم او دا الیکشن انشاءالله را روان دی په 8 فروری باندې نو څنګه چې ډي اس پي صاحب ووایي پارټیانې ګټ او بیلات دا ګوره هار جیت په دې الیکشن کې او په گیم کې هار جیت وي مونږ به په دې هار جیت او په دې الیکشن د وجې چې کوم دی نو خپلې رشتهدارۍ خپلې ورورولۍ نه خرابو کوشش به مونږ کوو چې مونږ خپلې ورورولۍ برقرار وساتو باقي ګټه تاوان دا راځي یو پارټي به ګټي بله به بیلي خو زه تاسو په اخره کې دا یو دغه کوم چې تاسو به ټول ما سره تعاون کوئ خټکنامه چې څونه ده نو زه تاسو نه د تعاون تمه لرم چې انشاءالله د الیکشن په ورځ باندې به تاسو ما سره بھرپور تعاون کوئ چې د الیکشن دا ورځ خدای پاک په خیر خیریت تېره کړي او څه ناخوشګواره واقعه پېښ نه شي ډېره مننه مهرباني
جی بالکل هم دا یو درنه ورځ ده، یو درنه هغه دی او لکه 4-5 کاله بعد داسې یو هغه راشي چې په هغې کې لکه الیکشن هغې ته اوس ډېرې خبرې یو پارټي بله پارټي خو موږ به دا وکړو چې د پارټي بازو نه چې موږ ټول وځو او د قوم پرستۍ خبره وکړو چې یاره دا زموږ قوم دی، دا پارټۍ به ځي راځي، دې کې به څوک به بدلېږي څوک به راځي، خو زموږ دلته کلی دی، ولس مو دی، ناستی مو دی، پاستی مو دی، د یو بل سره مو مړی ژوندی دی. نو که دې اتفاق کوم سره یو دوه سجیشن دي مو طرف نه هغه چې تاسو نوٹ کې هغې باندې کار وشي نو زه بیا هم چې انشاءالله تو شاید به موږ خپل سار ته په صحیح طریقې سره ورسوو. یو خو سر چې کوم الیکشن کمیشن نه کوم SOPs دي د الیکشن ډے دپاره چې هغې باندې سټریکټلی عمل درآمد وشي، ځکه چې د دې نه مخکې کله داسې هغه شوی دی چې کوم پولینګ بوتس دي هغې سره بالکل نږدې دا کیمپس ولګي، هغې سره هغه فساد یو هغه جوړ شي او بس کمینټ تیری کا ګنټه تیری هغې سره یو سیستم خراب شي. نو یو خو چې کوم الیکشن کمیشن SOPs دي په هغې دا سټریکټلی عمل درآمد وشي. دویم سر موږ ته چې کوم فیمیل پولیس والا یي که نه تاسو چې فیمیل کوم پولینګ بوت وي نو هغې کې چې هغه اویلیبل کې نو هغې سره به ډېرې له موږه مسلې ختمې شي.